اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رمضان شریف عظیم و قدرمند میاشت مبارک روانه ده. ماہ رمضان شریف کے ستاسو دولان دے یو اہم وظیفہ پیش کوما چې په 3 سکندو کې به دا وظیفه ویل کیږي او د ماہ رمضان شریف په دې میاشت مبارکه کې چې دا یو کرت اوه یو ځل اوه نو د 14 کروڑ نیکو ثواب په عملنامه کې ولیکل شي او بغیر د رمضان نه چې یو ځل اوه د 20 لاکھ نیکو ثواب په عملنامه کې ولیکل شي. اسانه وظیفه ده که ځان له نیکۍ زیاتول غواړئ، ځان له آخرت ښایسته کول غواړئ، نو د دې موقع نه فایده واخلئ. دا یو عظیمه موقع الله تبارک وتعالی په موږ او تاسو باندې راوستې ده چې ماہ رمضان د بخښنې میاشت ده او الله تبارک وتعالی ورکې خپل بندګانان بخشش ورته کوي. نو په 3 سکندو کې دا وظیفه ادا کیږي، ویل کیږي او د 14 کروڑ نیکو عمر ثواب په عملنامه کې لیکل شي. ځای په ځای باندې علماء کرام د دې فضایل او برکات بیانوي. تاسو وړاندې پیش کومه عظیم او قدرمند وظیفه د نیکو یو بحر چې د انسان په عملنامه کې هغه نیکۍ لیکلی شي. هغه وظیفه دا ده: بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله وحده لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا اله الا الله وحده لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دیکھ اللہ تبارک و تعالی د واحد لا شریک ذات صفت بیان شوی دی. دا احدن او صمدن د لم یلد ولم یولد ذکر راغلی دی. دا الفاظ الله تبارک و تعالی ته ډیر خوښ دي ځکه دونه نیکۍ انسان ته په دې باندې ورکوي. نو کوشش وکړئ یو 3 سکند ته دې ورباندې ولګي یا دې ورباندې یو منټ ولګي، خو دومره عظیمې نیکۍ چې ستا په عملنامه کې لیکلی شي نو دا خو چې یو کرت وې دونه نیکۍ شوې، دا چې 2 ځله وې څومره نیکۍ به شي، دا چې 3 ځله وې څومره نیکۍ به جمع کېږي، دا چې 100 کرت وې څومره نیکۍ به جمع کېږي. څومره چې ته ویلی شي هغه به ستا په عملنامه کې نیکۍ جمع کېږي. نو کوشش دا وکړئ چې دا خپل هم ووایي او نورو دوستانو ته هم شیر کړئ او هغوی ته نه فایده واخلي. اللهم صل علی محمد وبارک وسلم علیه.